تاسو د خدای لپاره دا زخمونه وګورئ، دا دوکه د بل چا سره مه کوئ. که مسلمانان یې د خدای نه ویرېږئ. هسې خورو دا چا چې ستا نه دا پیسې وویلې تا خو قرض کړې د ړه نه درته څونه خیرې ورته خېږي. دوا مې ورته نه کوم، خو خدای دې پې دا ورځ کېږي، پاک خدای دې پې دا ورځ کېږي. امین امین. د بیګانه زما خان د وینې الټی کوي، د وینې الټی د وینې لکه د دعا راته کوه ګورې ښه ولې مه کوم تا ته لکه نور بچا ته کوم الله ګورې زمونږ قرضدار یې ګورې ښه هم د عمر ډېر زمونږ قرضدار یې قرضدار دعا قرضدار دوا د عمر ډېرې شي الله دې په غوړه د خو ژړ کړه. دې ظالمانو ستا د دې بچو نه پیسې ووالې زه به یا خبر شوم څه خفه وم یار. الله دې دله برکت درکړي. امین امین. لړکۍ لړکۍ که نه وراکه بسم الله الرحمن الرحیم. کتونکو علاقه د جد اسفات پسفات کې دا خواجه آباد د پاند راغلیو د ګل کاکا کره یو تقریبا یو هفته مخکې موږ پروګرام کړی و. هغه پروګرام لاړ مخې ته وایرل شو. زموږ یو وروڼه بایګان دي تعلق یو د کراچۍ سره دی بل د اسلام آباد سره دی. الله والا خلق دی هغو خپل طرفه څه امداد کړی دی. هغه پیسې موږ دله راوړي دي او راځئ زموږ سره اوسئ. ته څنګه یاره خی بابا څنګه بابا نه جوړه دی بابا بابا دې نه جوړه دی بابا مې نه ستا څه نوم دی سیم نوم دی وسیم نوم خو زما دی یاره ها ته وګوره ته بابا نه جوړه دی بابا به ښه شي ښه صحیح ده. کتونکو دا یو مستانه دی باچا غونده کې سړی دی د دم دا خواهش دی چې بابا ښه شي بابا ښه شي ښه څنګه یې بیا ښه تاله راغلی یم ښه نانې مې دلته راوړي صحیح ده خوشحاله شوې ما ته وګوره ته بابا نه جوړه دی نانې مې ډېر شی راوړلی ښه صحیح ده اوس خوشحاله شو که نه شوې خوشحاله شوې بابا علاج به وشي ښه صحیح ده صاحبه وایي خلک وایي دنیا ظالمه ده ظالمه نه ده چې دا خلک ظالم دی پروګرام داسې یو انسانانو وکوتو د دو د مجبورۍ نه نوره فایده واغسته د دو سره رابطه وکړه چې زمونږ د خوراکۍ سره چې ستاسو پیسې راغلی دي د بیت المال تاسو موږ له 6,000 او 200 روپۍ راولېږئ چې موږ تاسو له پیسې درولېږو. دا خو ساده خلک دی په دې خبرو نه پوهېږي. لګېدلي دي د یو کال نه 2,000 بل نه 2,000 بل نه 2,000 او 200 روپۍ به چېرته ورسره په کور کې وي. هغه پیسې دو اغوستې دي هغو ته یې ایزي پیسې کړي دي. زه حیران یم د خدای مخلوقه ګل کاکا خو د مرګ سرلبي کوي تاسو د داسې خلکو نه هم پیسې وهئ یاره په دې کې تاسو کې خو سره انسانیت نشته. دا خورو دو د خدای نه بل چا سره مه کوئ
زما بچي موږ دوه کېنه، کېنه، روپۍ کېنه. راټول کړي. دا زخمونه ورته وښایه چې بل چا سره دا چل دا ونه کوي. زخمونه پروګرام کې ښکاري ته کېنه دو نه وښایه ورته چې کېنه دو. بل چا مسلمان نه بیا پیسې دي. نو ته خو شته قرضدار دي ظالمانو ستا نورې پیسې ووایي تاسو له پیسې راځي او دا زوی ته ما وویل ما لکه زموږ سره پیسې نشته به مې وي ډېرې به راکړي د ده علاج به پې وشي. تاسو د خدای لپاره دا زخمونه وګورئ دا دوکه د بل چا سره مه کوئ. که مسلمانان یې د خدای نه ویرېږئ د الله نه ویرېږئ. دا ورځ په هر چا راتلی شي. زموږ د مجبورۍ نه یې ډېره غلطه پیدا واخیسته چې زما زوی بیا سر تندی وه. هسې خورو دا چا چې ستا نه دا پیسې وویلې تا خو قرض کړې د ړه نه درته څونه خیرې ورته خېږي دوا مې ورته نه کوم خو خدای دې پې دا ورځ کېږي پاک خدای دې پې دا ورځ کېږي. امین امین. د بیګانه زما خان د وینې الټی کوي د وینې الټۍ د وینې لکه د ده زخمونه پرهارونه په دغه چې کوم غارونه دي دونه غارونه خو په پټو کې نشته په غرونو کې نشته هغې دې غوښو ته دې نه کتل ستاسو نه پیسې والي تصویران وګتل په تصویرانو له پاسه یې موږ ته ویل چې موږ تاسو له پیسې رالیږو. دا تاسو دا زخمونه د خدای لپاره وګورئ د چا سره دا دوکې مه کوئ. ستاسو نه ترو 6,200 روپۍ والي دا قیران هغسې لمبر یې را سره شته بیا یې وسې لمبر بند کړی دی. کتونکو دا د خور فریاد دی جی زه یم چې د داسې خلکو نه هغه 1 روپۍ وهل نه دي هغه چې د زه په خوله مې هغه الفاظ نه راځي چې د خنزیر د غوښې نه هم بتر دي د دونه هغه پیسې وهلې دي او ظالمو سره رابطه کړې وه چې تاسو له پیسې راغلي دي د بابا علاج به وکړو موږ له دونه پیسې راولېږئ دو خو شته قرضداري کور کې اوړه نشته مریض ورته په بد حال دی د وینو الټۍ کوي یا بلو د ماشومانو څونه جړلي وو دونه یې جړلي وو قسم په خدای چې ما پروګرام ودرولی و په دې ماشوم زه ډېر زیات خفه شوی وم دا وګورئ جي د ګل کاکا حالات دي نن ګل کاکا د پوزو نه جي وینې ځي تاسو وګورئ کیمره کاکا څنګه یاره تا له راغلي وو که نه یاره د دې وخت څنګه یاره کلمو مې درد دی ها په کلمو مې کلمو دې درد دی علاج به دې وشي ښه دعا راته کوه وګورئ ښه ولې مه کوم تا ته لکه نور به چاته کوم الله دې ګورئ زمونږ قرضدار یې ګورئ ښه هم د عمر ډېر زمونږ قرضدار دعا قرضدار دوا د عمر ډېری شي الله دې په غوړ د خو ژړ کړي دې ظالمانو ستا د دې بچو نه پیسې والې زه به یا خبر شوم څه خفه وم یار الله دې دله برکت درکړي امین امین الله خوب دې کېږي کاکا درد دې راباندې چې سملست درد دی د باندې ها الله دې ښه کړه الله دې ښه کړه کتونکو د دې زخمونه په دې پروګرام کې تاسو ته ښکاري ډېر زیات زخمونه دي جي قسم به خدای کو د کتو لایق نه دي د ده یو سلګۍ یو جټکه چې کوم دغه ډېره تکلیف ته وایي دې پوزه کې اوس هم تاسو ته وینه ښکاري ګل کاکا خبرې نه شي کولی یاره کلمو مې درد دی څه ملګري دې خوا ته راغلي ملګري مې ډېر راغلي لاس یې خلاص سره وکړو یو څو تنه راله رالو یو راله 15 ورکړه بل راله 2 زره زما د پروګرام نه وروسته څوک نه دي راغلي ستا د پروګرام نه سر کتونکو زمونږ د پروګرام مقصد دا نه و چې تاسو دا پروګرام مخ ته شیر کړئ خو دا یو ډېر امرجنسي کیس و ما چې چاته دا نه دي ویلي چې تاسو زمونږ پروګرام شیر کړئ هغې مین وجه دا ده جي زما مقصد دا و چې دا پروګرام چې څونه خور شي کو څوک یو تعاون د دو سره وکړي لکه تاسو داسې وګڼئ دا چې موږ خپل د جیبه وکړو ابه دې ماشوم دونه زیات جړلي وو چې د حده وتي وو ته څنګه یاره ته خبرې کوه نور پیدا بابا څنګه دی ښه دی بابا نه جوړه دی او بابا څونه مینې ډېر ابل څونه جړلي ډېر دي جړلي ها نن خو نه جاړې نه ولې ما ته خوشحاله شې ها تا دې مې پیسې راوړلې پیسې نانې مې درله وړې ما ته به دعا کوې څونه ډېر ډېره کوکر الله کوي ښه بابا علاج به وشي ښه ته جاړه مه ښه بیا زه ډېر خفه کېږم صحیح ده روپۍ مې راکړې او روپۍ در څوک نه درکوي او بابا نه جوړه دی سره څوک روپۍ مې راکړې ماته ټاپیانې بسکټان سره راوړل او سره څوک ټاپیانې بسکټونه راوړي بابا ډېر مینې او ها او سره څوک نانۍ نه علي نه
بابا علاج به وشي غز بیا ها دعا وده کوه ها تا چې کرله نه بوزي بوزي دی خو ناجوړه دی بیا بابا کردی شي بوزر بوسته شم بو اول بوستم او اوس دې نه بوزي اوس ناجوړه نه بوزي روغ به شي ښه ته جاړه مه کنه یاره ها کتونکو دا غارونه وینئ که نه صاحبه لړکئ لړکۍ که نه ورکه کتونکو ډېر زخمونه دي دې ته فی الحال د علاج ضرورت دی صاحبه د پاره د خدای د دې ماشومانو د اوښو دا د تکلیف ته وګورئ چې دویمه ورځ د پیسو د وجې هغه پټۍ هم نه ده شوې او په دې کټ کې جي چانډ چانډ شو کتونکو دا پیسې زموږ بایګانو رالیږلي دي یو تعلق د کراچۍ سره دی اظهر بھائی ستاسو او ستاسو د ملګرو زه ډېره شکریا ادا کوم او اسلام آباد نه یو ورور پیسې رالیږلي 25,000 روپۍ الله والا کس ته یو دی د کراچۍ نه 20,000 روپۍ 20,000 روپۍ چې ما نه پرون راغلې وې دا خور په کور کې نه وه ما دوی سره رابطه وکړه او بیا دا خبرې نه خبر شوم یو ظالم سره دوکه کړې دا پیسې دې والي دي او 20,000 روپۍ او الله والا کسو اسلام آباد نه پیسې دوی رالیږلي دا پیسې موږ ته کیمرې په سترګه زموږ مقصد دا دی چې دا پیسې دوی له ورکړو هغو ته هم پته ولګي مطلب وسیم بھائی زموږ هغه امانت دوی ته ورسول دا ونیشه ایک دو تین چار پانچ چھ سات 8 9 10 11 12 25,000 روپۍ خورو ولګه کا چا دله پیسې رالیږلي یاره علاج لا برکت وکړي 100,000 روپۍ یو کس رالیږلي 25 بل رالیږلي الله دې ډېر عمر ورکړي دعاګانې وده وکړه چې په څه خوشحالېږي خدای دې په هغې خوشحاله په تا ډېر تکلیف دی ښه زه د باندې خفه کېږم ګوره ها الله به دې ښه کړي انشاءالله ها ښه به شي انشاءالله خورو دا 25,000 روپۍ اول دا شمار که ځان ته شمار که دا پردی امانت ته شمار دا پیسې شمار که خورو شمارې که خیر دی پیسې شمار نه ای په خیر نه خور پیسې شمار که دا داسې دی دا پردی امانت شمار که ښه په قلاره شمار که ځه 10,000 به ځه اینا اورېږه ښه خورو یو منټ ها 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 اظهر بھائی دا 25,000 روپۍ مالا بھائی چې کوم دی الله والا اسلام آباد نه چې رالیږلي هغه ما دې خور ته حواله کړي 20,000 روپۍ ستاسو او ستاسو د ملګرو زه ډېره شکریا ادا کوم چې په دونه سخت وخت کې تاسو امداد وکړو چې د ګل کاکا دا خولې نه او د پوزې نه بلډ روان دی تاسو ته ښکاري خور دا پیسې والا دا ستا رضوي له ورنه کړمه ته شمار که دا پیسې والا ته پیسې والا بابا له په علاج وکړې ښه ته بابا له په علاج کې که نه کم دعا وکړه دا پیسې چا رالیږلي هغو ته دعا وکړه شامه ما ته وګوره ته خوشحاله دی کتونکو دا مستحق کور دی څوک هم داسې مالی مدد کول غواړي نو داسې دوکې ورسره مه کوئ دا دوکه د ځان سره ده جي دا اکثر ګوره سړی په خپله وهي دا خو داسې دي چې غمځپلی کور دی د دونه خو 1 روپۍ خوراک هم د زهرو خوراک نه بتره ده ها خورو د وروڼو ستا سره دا دونه لاس خلاص وکړو دا له 50,000 روپۍ رالې هغو ته څه ویل غواړې زه ته دوا ډېره زیاته کوم پاک خدای دې
د داسې مرض او د داسې آفت نه وساتي په نوم مسلمان ادا دې ولا خدای په لکونو ته د خدای ورکي هغه موږ له راکړه خدای دې هغه له د غیب ورکي او تعالی دې خدای ډیر عمر درکي چې تا زما لپاره سوال نه کړی مال هیڅ کوم نه راکړي په موږ څوک نه خفه کېږي موږ نه الټه وایي خور جو کومه شپه چې دا پیسې ستا نه وویل زه خفه نه وې بس ولاړ را باندې سمسي چل کېدو خپل زوی ته مې د قاره سپېړه ورکړه ما تا ته نه چې زه په دوايانې راوړم تا وی چې نه اوس به موږ له ډېرې پیسې راکړي د ده علاج به پرې ښه وشي د چرباغ کسان نه ما پیسې راغسې تپوس له راغلي ما یې دله پیسې ورکړه چې کتونکو دا خور مې ژاړي جي څوک ته چا سر نه کوي د خو د هغه نه غوښې پرې کوي وینې تیم روانې دي د خدای لپاره کوي داسې دوکې چا سره مه کوئ د خلکو مجبوري موږ خو قرضوو او موږ چې په ده ولګي خورې کوشش به وکړئ چې د ده علاج وشي نه کوشش پیسو نه به خدای انشاءالله نه پاتې کړي کوشش به کوو او دوا به درته کوو ښه ډېره دوا زموږ چې ګوته لګي موږ به درته دوا کوو الله دې رحم وکړي نه ته راشه که نه یاره ته راشه زما خواله راشه دې خوا راشه دې خوا راشه ته ودرېږه پیسې ورکړه مول او سنبالي کېږي دې خوا راشه ته راشه د بابا خوا ته ودرېږه ته د بابا خوا ته ګوره بابا ښکل که بابا ښکل که صابه بابا ښه سړی دی که نه ته هم ښه سړی ښه پیسې دله موږ راوړې ښه نانۍ مې دله راوړې څه څه مې دله راوړلي بسکټ پکې شته تا بسکټ او بل شپه جړلي وو که نه زه به بیا هم راځم ښه تا تپوس په کوم صحیح ده صحیح ده ګل کاکا موږ دنه لاړو ښه چې بوتل نسکي ستا د دعا موږ ته ضرورت دی دعا الله دې راته دا اوس د قوز راوړي امین خدای دې چې په څه خوشحالېږي په هغه خوشحاله وروڼو ستا سره امداد وکړو ښه یو د اسلام آباد دی یو د کراچۍ دی د دوی له دې خدای د اوس د قوز ورکړي امین خدای چې چا را سره علاج خلاص وکړو د اوس د قوز د دوله خدای ورکړي تعالی دې ډېر عمر درکړي امین خورئ دله روغ وجود درکړي خدای دې په تندرست وجود روغ لره او چا چې زموږ سره امداد وکړو خدای دې هغو هم په څه خوشحالېږي خدای دې خوشحاله کړي خدای دې د بچو د غم وساتي خدای دې مرضونه د هغو په کاڼو بوټو کېږي خدای دې د داسې مرضه دې خدای وساتي خور لاړو ښه لاړو ښه دا ریزه به ته والې ځه لاړو ښه ګل کاکا ښه زه الله دې په صحت روغ که ښه لاړو خور ښه دعاګانو کې ته راشه غاړه شه صاحب په خیر کوکې راکړه معموله بیا به راځم ښه بیا به دلم نانې راوړم صحیح ده دعا به راته کوې که نه او زما د پاپا علاج به کوي وایي بابا علاج راله وکوي بابو د وینې الټۍ کوي څونه بې خفه کېږي جیا ډېر بې خفه کېږي که نه بابا ډېر خوږي که نه څه بابا به خدای ښه کړي ښه الله دې د بانک د برکته ښه کړي لاړو ښه لاړو چاچی میلاو که لاړم خو